أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين. سورة القصص شلمس پارا آیت نمبر 67 وش پیتاو. سورت دو حصیو اول حصہ کی تفصیلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام بیانولا. نبی علیہ السلام نے تسلی ورکولا چې خفکیږه ما ګوره موسی علیہ السلام باندې څونه تکلیفونه تیر شو چې پیدا شو د ډومبای ورځ نه به تکلیفونه شروع شو. دویمه حصہ پای کې اثبات د رسالت او د نبوت کوي. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آخری نبی دے پیغمبر دے بل پیغمبر راتلون کې نشتا بل کتاب نشتا د قرآن نه علاوه قرآن تر قیامت پورې وي. بیا بیان د مقاصد او اربعو کوي توحید رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او دې لپاره رکاوټ د دنیا کارونه ګرځیدل د دنیا سپکاوی ذکر کو چې کله د دین او د دنیا دواړه کار راشي بیا به ترجیح دین ته ورکړي. سپکاوی د دنیا ذکر کوي چې د دنیا د کارونه دا سره د دین د کار نه منې کوي او رزق الله مقرر کړی دی. نننی سبق کې د توبه بیان کوي. صورت کې د منون کو حالت بیان کو چې الله به جنتونه ورکړي. د نه منون کو حالت بیان کو چې جهنم ته ولاړ شي. د نه منون کو د عابدینو معبودینو د مشرانو کشرانو د پیرانو مریدانو دا غي هغه جګړې ذکر کې چې قیامت کې به یو بل سره جګړې کوي. یو به یو ملامت کوي بل بل ملامت کوي. اوسه نننی سبق کې د سورہ قصص آیت 67 کې دا شپږم بشارت ہے مؤمنانو ته. موکه 15 بشارتونه 15 خوشخبری تیرې شوې. دا شپږم بشارت ہے شپږم خوشخبری دا. فاما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى يكون من المفلحين. فاما من تاب فسرچا سوکتے چه توبه وکلا وآمن ایمان روڑی وی وعمل صالحا عمل کړی وی نیک عمل ال فائدہ ورکړي چې عقیده د ایمان وی عقیده کې شرک نه وی. زګر سورہ ال عمران کې مؤمنان ته وی چې ځان ته مؤمنان وی. ایو سل دیمات کې یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے مومنان چې ځان ته مؤمنان وی دا الله نه پوره یو کوي پاکیده کې عقیده کې د شرک ملاوت الله نه منظوري. که عالم وی که طالب وی که بوډاوی که نوجوان وی نارینه که زنانه عقیده 100% د توحید الله غواړي. او عمل انسان کمزور دی. بیا ان هو خلق الانسان ضعیفا سورہ نساء اجتماعات کې انسان کمزور دی. سورہ تعاون کې اتیشتم پارا کې پاسمات کې بیا وی فتقوا الله ما استطعتم ويرګی دلنو سمره چې طاقت کې تاسو سمره طاقت یا عمر عمل وکا. لکه پلارا پیدلم سړی رواني په سیکلم رواني په موټر سیکل موټر کې په جیرو کې دا ټول ګاډي دي. خدای یو
ځان له خپل طاقت ته بیا چې څومره طاقت وي نو هغه مرا کار وکا دارنګي مشر تم وي چې څومره طاقت وي چې هغه مرا بوج په واچوا پیدل سړی دی داغه طاقت مناسب په بوج واچوا په سیکل روان دي داغه مناسب کار وتا لکا په موټر سیکل نه داغه نه زیات کار کول شي په موټر کې دی نو هغه بیا لری لری تلی شي او بیا اخیری بیا جهاز دی او بیا په حوالوزی د هر یو خپل طاقت ته چې څومره طاقت وي نو هغه مر بوج په واچوا هر یو سره د خپل طاقت مناسب کار کوي ځکه الله وی فتقوا الله مستطعتم ویریږي دلنو څومره چې طاقت کې تاسو دا عمل یادې او عقیده وی حق تقاتی عقیده به پوره 100% په توحیدی نالاوی چې ایمان دی فاما من تابا ارچان سوکتے چه توبہ یوں کلاو تابا یتوبو اللہ تراغر رجوع کئی فاما من تابا پس ارچان سوکتے چه توبہ یوں کلاو روگر زیدو اللہ تا رجوع کا اللہ تا آمنو ایمان روڑی وی مومن وی عقیدہ کی شرک نوی ملاوٹ نه پاک عقیده ځکه دا ملاوٹ والا عقیده په دې امت کې ډېری دي سو کوئی الله وای کم دی وای قران کې وای کم سورۃ کې سورۃ یوسف کې وای سیم آیات کې وای یو سل شپږم آیات کې وای او ها چې زیات خلک هغه ایمان نه وروړي و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون او ایمان نروړي زیات دي خلقونه په الله باندې الا وهم مشركون مگر د شرک کوي د الله سره د دې امت زیات مؤمنان دغه عقیده د شرک د ملاوت نه پاک نه وي الله وي الله عالم الغیب هغه ته پته وا الله ته پته ده چې زبر انسان پیدا کوم دی به شرک کوي دی به نه پری دی به کلمه وي دی به سره شرک هم کوي دا شیخ بابا له چر روان دی ودا د بعد بیمار دی دا هو کلمه وای کړه کلمه وای د شرک ملاوت وسره کوي و ما یؤمن اکثرهم بالله ایمان نوړي زیات دي خلقونه په الله باندې الا هم مشرکون مگر د شرک کوي د الله سره نو ځکه وسره ایمان شرط وګرځول فاما من تابا وسرچا ارچا سو چې توبه وکړو رجوع کا اللہ تا رو گرزیدو اللہ تا رجوع کا دا گناہونو نا رجوع کا اللہ تا رو گرزیدو دا گناہونو نا رو گرزیدو اللہ تا و آمنو ایمان روڑی ایمان سرا ملاوٹ چی نغبیا نمنظوری گی ملاوٹ والا ایمان چی بیا امن نی دا ملاوٹ والا ایمان سرا امن نرازی ومن شبارت سورے سورۃ الانعام آیت باسی کوئی الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون آکسان چې ایمان وروړي وي الذین آمنوا آکسان چې ایمان وروړي دي او ایمان سره شرط ده ولم يلبسوا ایمانهم بظلم او نه ګرځي ایمان کول شرک سره شرک ملاوت وسره ني اولئک لهم الامن دا کسان دې پر امن دي وهم مهتدون او دې په سمنار باندې روان امن راځي ایمان سره ایمان پاک پیډه شرک نه نزل تذکوي و اما فاما من تابا وسرچا سوکته چې تو بيو کلا و امن ایمان وروړي و عمل صالحانو عمل کړي نیکو قاضی بیزاوی رحمہ اللہ ذکر کئی العمل الصالح ما سوى حسنو نیک ملا دے شان د شریعت مطابق وی د نبی اسلام په طریقه باندې وی او فاسا یکون من المفلحین فاسا نظر ان یکون کشبا من المفلحین د کامیابونو کامیاب دے سوکا سوکا چاو کی ایمان وی د ملاوت د شرک نه پاکو دا عمل د نبی علیہ السلام په طریقه باندې او دا خبره سحر او ماخام مونږ اورو
په هر یو کلی کې په هر یو ځای کې هر یو جماعت کې زموږ کامیابی د الله حکمونو کې نه او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې نه دم ته قرآن وی و آمنو او ایمان وروړي و عمل صالحا عمل کړي نیک عمل کړي توبه واسي او عمل نیک وي د توبې بیان قرآن بیا ځای په ځای کوي یو څو آیاتونه وګورئ سورۃ البقره کې آیت 160 یو سل فیت آیات وګورئ په توبه باندې یو څو آیاتونه سورہ بقرہ آیت نمبر 160 یوسلو شپیتم الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم الا الذین تلتمخ د مولا بیان کو چې مولا به قرآن او سنت نه پټي که پټي نو اولئک اعلانهم الله واعلانهم اللعنون بیا په ځبانه د الله لعنت ته چاک پټي که توبه واسي نو دلته د مولا د توبې درې شرط ذکر کوي الا الذين مگر کسان تابو چې توبه یو کلو رجوع یو کلو راوګرځېدو د سنا د کتمان چې بیا به حق نه پټومو دینه تومو کا دینه رجوع کا دینه راوګرځېدو دویم شرط و اصلو درستو کو عمل خلو و سنت طریقه با عمل کئی د نبی علیہ السلام پر طریقه با عمل کئی درم و بینو او اعلان مکئی و بینو او اعلان مکئی د خپل غلطی چیز پوی دمنو پوی دمنا زکمی شیر کولو پوی دمنا زکمی بدعات کولو پوی دمنا زکمی په دین باندې پیسې ګټلې پوی دمنا زکمی په مدرسه پیسې ګټلې پوی دمنا یارانه غلطی شوی دا و بیانو لکه موږ د خپل غلطۍ اعلان اکثر کوو چې موږ په غلطو ځکه ماشوم ما شرک کړی دی زه زیارتونو ته بوتلې ما باباګانو له بوتلې ما پیرانو له بوتلې ما شرکیاتو کې مبتلا وو چې کله په مسله باندې پوښو دا غینه متوبه وکړه او په نبی رسول الله په طریقو عمل شروع کو و بیانو او اعلان وکړي اعلان مو کو چې شرک مو کول دا زیارتونه کلی کې دا سبزی بابا سرتون نکدې ته به ماشومان بوتلو پاس به سوال کړو چې سنتول وا چې دا زور جوړ شي دا یې نو توبه کا اعلان مو کو چې خلکو دا شرک دی دا شرک دی دا شرک دی دا غلطه اعلان مو کو مولا غلط کار کوي توبه و مانسی د کتمان حق نو واصلو درست وکي عمل خپلو او سنت طریقه باندې و بیانو او اعلان وکي دا نه چې ته غلط کارو کی او بیا سوره کې پټ سی بیا ګډ کې کینې نه اعلان وکي مولا تا د مولا توبه درې شرط دي تابو واصلو و بیانو چې دا درې شرط دي پورا کا توبه نه وکاو دا غلط کار نو عمل دې دوست کو په سنت طریقه باندې او د خپل غلطۍ اعلان دی کو چې قصدن می غلطی کو نه قصدن می شرک کولو یا پوی دمنو مونږه شرک کولو خو پویدونه چاله بیان نو کړي د پنځپیر نه دا رڼاګانې راغلي داخلو ته مولانا عبید الحق صاحب او مولانا جی سبحان صاحب الله دې دوه قبرونه منور کی ای دا رڼا د پنځپیر نه رسولا او په دې داخلو کې بلکا ازمانه کې ډېر زیات تکلیفونه دوه ډېر تکلیفونه تیر کړی دي او هغه نورست بیا دا ذمہواری الله مونږ ته حواله کړه او زمونږ نه دا کار وکړو زمونږ د بیکاره د ګناګارو په شان دي خلکو نه دا کار وایستو او په دې کلی کې سلويخ کاله قران دا زمونږ د ګناګارو د خلینو الله بیان کو د ناچیزونه د کم علمونه او الحمدلله شرکیات ختم شو نو الله وجه درې شرط مولا پورا کړو فاولای کا او دا کسانو توبو علم مهرباني وکړم په دې باندې مهرباني وکړم په دې باندې وانا التواب الرحیم
और जो तोबा कबल उनके मेहरबानी मांग। ब्याह बसी सूर्य आले इमरान के 89 8 9 द्रेमन सिपारा सूर्य आले इमरान द्रेमी सिपारे आखिर मख और आयत नंबर 89 8 9 89 द उम्मी तोबा जिक्र कई अमी सड़े और उम्मी सड़े गलतियों को नहीं इल्लल्लज़ीना ताबू मिम्मा ज़ालिका वासलू फ़इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। इल्लल्लज़ीना मगर कसान अमियान द तरामियान बयान के मगर कसान ताबू से तौबा कला मिम्मा ज़ालिका वदरी गलत का न द गुनाह न वासलू दुरुस्त को अमल खपला वे आमी पर खलक नहीं जी जाने जी फलानी अमीदा ख्याल करे मुला पर दलील की कर रही मुला पर खलक रवानी होगर फलानी मुलाई से दा मसला करेला मुला वजह के ऐलान कई दखल गलती अमी सड़े ताबू वासलो तौबायों का अमल दुरुस्त फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह पर गफूर रहीम मखुन के मेहरबान दे तौबा बारसाओ द गुनाहों माफ के दो दफारा तौबा दा कि तौबा बारसे अल्लाह तो गुनाहों माफ की द गुनाहों द माफ के दो दफारा ब्या कुरान करीम बल तरीकम द तखई सूरह हूद के आयत नंबर 114 12 पारा सूरह हूद यौसल साल समेत द गुनाहों द माफ के दो दफारा बल तरीका वाक़िमिस सलाता तरफ़इन नारी व ज़ुलफ़न मिनल लैल इन्नल हसनाति युज़हिबुन सय्यिआत ज़ालिका ज़िक्रा लिज़ाकिरीन। वाक़िमिस सलाता पाबंदी कदमुना तरफ़इन नारी पात्रा बोदरे के व ज़ुलफ़न मिनल लैल आपसी सादश पे के इन्नल हसनाति बिशकनी कई चीज़ी युज़हिबुन सय्यिआत बोझे गुनाहों लरा तकलीफों लरा नेक अमल ज्याद का क्या गुनाहों जान सर उबई सैलाब राशि गन बला जान सर उबई नेक अमल ज्याद के जो गुनाहों दे उबई दानंगी इलेक्शन में उठू नहीं पर दुनिया के जैसे कम तरफ तर ज्याद हुई न अगर ज्याद चीज अगर उगठी अगर लगो वाला चीज न अगर बैली अगर लग उठू न खत्म सी बैम ले खत्म सी और दा कम सरे पासी ना जैसा ओट वर करे उकनी वर के दा टोल बिया मुशर सी क़यामत के बम अल्लाह आमाल तली चरेने को तल द्रने ची नाग बगटी दी सूर्य कारियात देर समझ पारा के स्पगम आयत के फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु फहुव फी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन खफ़त मवाज़ीनु व उम्मुहु हाविया फअम्मा मन सकुलत मवाज़ीनु चासो चिद्रुन सो तोल दने को दना फहुव फी ईशतिर राज़िया नुदे बाप जन खुशहाली की दे खुशहाली नेक अमल तले दनाशवा नुदे पास सो नालो नेक अमल ज्याद का गुनाहों न दर तो उबई और द अल्लाह अगर मेहरबानी दुम्र ज्यादती दी कि अल्लाह खपल मेहरबानी वखपल बंदा बाने पर मुख्तलिफ तरीकों से जिक्र कई यो बला अज़ीमा बेहतरीन मेहरबानी सूरह फुरकान के जिक्र कई और नुला समझ पारा सूरह फुरकान और यही मायत के 70 नंबर के तौबा दे उसका नुदा अल्लाह मेहरबानी गोरा इल्ला मन तामा नुला समझ पारा सूरह फुरकान आयत नंबर 70 इल्ला मन तामा मगर आंसू के तौबायों कना ताबे तू बुनो गजे दो अल्लाह ता हाँ रुजियों का अल्लाह ता रोगन से दो गुना ना रोगन से दो अल्लाह ता इल्ला मन तामा मगर आंसू के तौबायों कना रोगन से दो अल्लाह ता गजे दो गुना ना वो आमन ईमान रोडे वामिल अमलन सालिहन अमल करे अमल ने का ईमान पकी द शिरक न पाक ईमान में द शिरक न मिलावट न पाक ईमान में अमल द नबी इस्लाम पर तरीका बांधी जमगा सासो कामयाबी डाला हुकुन के ना जमगा सासो कामयाबी द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरीकों के ना दा खबर ची सो गई दा खबर रिश्तिया ना दा सड़े रिश्ती ने दे दाला हुकुन कुरान की
نبی علیہ السلام طریقې په احادیثو کې نبی علیہ السلام عملی شکل کې بیا قران ته پیش کړی دی الا من تاب مغنا سوچ توبه وکړو امن ایمان وروړي وعمل عملا صالحا عمل کړی عمل نیک د سنت مطابق د الله حکمونو قران کې دي د نبی علیہ السلام طریقې احادیثو کې فاولائکا قرآن و سنت بانی عملو کو نفا اولائکا پدا کسان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتیم گناونا ددئی حسنات پنی کو باندی لکه څنګه چې یو طرف ته اٹھونه زیات شي ناکم اٹھونه چې دي نو هغه داسې شي لکه چې دي پاسیوي اخیستی ځکه هغه دا هغه سره یو ځای شي یا ختم شي سلوی خوٹونه دی یو کس دوی شویستا بل اتوی شویستا دا دویستو والاو گٹلا نو دا اتلس اٹھونه شیدی نو دا خو یا ختم شو نو دا غیر پارا دا سوره هود دا تاییدو چی ان الحسناتی یوزیبن السیئات نیکی زیادی شو گناون ازان سر او بایی او دلتا دا سوره فرقان آیات فاولائک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات پس دا کسان بدل وکی اللہ گناونا ددائی پنی کو باندی نو یا خدا دویس اٹھون والا دے پاسو او دا اتلس اٹھون چینن دای دان سر او بیل دای ختم کو یا دا اتلس اٹھون چیدی نو دام دا سے فرسو لکا چیدی دویستو والا ویسو نو دا ٹول دویستو دا غیر پر تایید بیا دا مثال دی دا مصداق یو مثالو نو سورہ فرقان کی وئی سورہ ہود کی وئی یو سلسلہ سمیات کی چنے کئی زیادہ کے گناہونا اوبئی اور سورہ فرقان کی اویاء میات کی وئی کہ توبہ دے اخلا نو گناہونا دی ختم شو فاولائک بدا کسان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتیم گناونا ددئی حسنات ونکو باندی توی دا خودیر گران کار دی دا گران موت آتا دی اللہ وی وکان اللہ غفورا رحیما او دی اللہ پاکو بخون کے مہربانو او دی اللہ پاکو بخون کے مہربانو ندلتا سورہ قصص کی وی فاما من تاباو وسر چان سوکتے چی توبایوں کناو و آمن ایمان روڑی وعمل صالحا عمل کڑوی نیکو فاسان زد ان یکونو چی شبا من المفلحین لکامیابونو شبا لکامیابونو زمون دا جماعت شاعت و توحید و سنہ درسون کالو سروی پا شعبان اور رمضان کی بیا دوری وی پا ہر یو کلی کی یو دوری بعد کلو کے دعا درے سلور زم کلی کی سلور دوری کی پر شعبان رمضان کی الحمدللہ دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ پا نگرانے کی فضلو کے درسونے غٹ غٹ درسونے اور بیا مرکز کے دارالقرآن پنجپیر کے آئے کہ بیا رٹولی دنیا مرکز دے اگر قرآن اور سنت شعبان اور رمضان کے 47 روز کے التبیہ دورہ کی گی بخاری شریف ختم ہو پائے کہ بیا بلا اجتماع گنڈا کی گی اور 27 رمضان باندے دا دور تفسیر داغی اجتماعی دا دور تفسیر داغی 15 اتیا کال اوشو 85 سال 15 اتیا دوری اب پنجپیر کی اوشوئے شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدو آغای 50 کال قرآن خدمت کو دا آغای نروستو سالویخ کال دا آغای فرزند ارجمن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتو ای خدمت کو درما اجتماع دا جماعت اشاعت و توحید و سنہ پر نگرانی کی دا قائد محترم شیخ القرآن دامت برکاتو پر سرپرستائی کی دا ہر کال پا دارالقرآن پنجپیر کی وی سکال دا غیر درشتما دورہ دا 23 22 پورا شوی سکال پا درشتما اجتماعی انشاءاللہ او آگے تا سلو رضی پاتی چھے نن اتوار دے اتوار پیر منگل بود
څلور ورځې پاتې شوې بیا څلور ورځې به اجتماعي جمعرات جمعه هفته اتوار په دې اجتماع کې به څه وي په دې اجتماع کې به د قرآن او سنت بیانونه وي په دې اجتماع کې به دا عوامو خواصو دا غي د عقیده اصلاح وکيږي ان شاء الله دا غي د عمل اصلاح وکيږي ان شاء الله په دې کې باندې سیاسي خبرې نه وي دا بني جوړ هغه تور کا د تور کا سیاسي علماء دي یا نور خلق دي اټول زمګرونه دي دا چا خپل کاری خپل ډیوټي وي زموږ جماعت اشاعت او توحید او سنت الله پاک دې ته دا ډیوټي پاواله کړي د قران او سنت خدمت دا الله په دې باندې خصوصي مهرباني ده داود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام چې د الله شکریا ادا کړي ناصر نمل کې دعا پلاس جوړې په لسمان کې وقال الحمدلله الذي وزلنا على كثير من عباد المؤمنين دعا پلاس اوځي وای مونږه ورکړیو الله په ډېر باندې ګان مؤمنانو باندې قرآن سره اوچتیږي لکه قرآن د الله کتاب دی د نبی اسلام طریقو سره اوچتیږي لکه د نبی قرآن او سنت دا دواړه تړلي دي لازم او ملزوم دي د نبی اسلام په طریقه به عمل کې نبی اسلام د قرآن تشریح عملی شکل کې موږ ته پیش کړی دا قرآن کریم کله کله په دې انداز باندې خبره کوي مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ سورہ نساء تیمات کی مَن يُطِعِ الرَّسُولَ چاچے تابعداری وکړه پیغمبر علیہ السلام فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ تاکي سره تابعداری وکړه الله نو اجتماع کې د قرآن او سنت بیان نه وي ان شاء الله باقی سیاسی جماعتونه دي هر سره خپل کار کوي خپل ډیوټي کوي او څوک یو ډیوټي کوي څوک بل کوي او زموږ جماعت چې دی قرآن او سنت دا یوازې زموږ د جماعت نه دی الحمدلله په دې ملک ټول مسلمانان دي کو پیپل نه کنيشن نه کو پی ټی آی دی مسلم لیگ یا کار څوک دی ټول مؤمنان مسلمانان دي په دې ملک کافرانی تعداد مسلمانانو ملک دی الحمدلله او چې اوسړي بیا او کفر کوي او شرک کوي نو بیا غل ځان لپاره لګي ملک د مسلمانانو دی الحمدلله دا ملک جوړ شوی پس باندې دی پاکستان کا مطلب کی لا اله الا الله قائد اعظم رحمه الله هغه چې پاکستان جوړولو نو شیخ الهند رحمه الله ته تاسو کو پاکستان دی جوړ کو دې کې به قانون سوي نه او ته به دې کې به قانون قران د الله کتابي قران او سنت بیا پاکستان آئین کې 22 کال تیر شو د پاکستان جوړېدو نه وروسته 47 نه وروسته نو بیا په 73 کې 22 کال وروسته چې آئین جوړېدو د دې ملک مختلفو جماعتونو علماو هغه مهنت کو پکې د جماعت اشاعت او توحید او سنت علماو خصوصا پندای شیخ القرآن رحمه الله او شیخ القرآن رحمه الله مولانا محمد طاهر نور الله مرقده آئی 10 کال قرآن بیان کړو د 37 نه 47 پورې فیضا په قرآن او سنت باندې اواره شوی و قرآن او سنت له جوړ شوی و نو 73 په آئین کې بیا علماو مهنت کو او په آئین کې دا خبره ولیکلا چې پاکستان کې و سپریم لا قرآن او سنتي پاکستان اوسنه موجوده آئین چې 1973 پای کې آرټیکل 1 کې دا لیکلي دي چې پاکستان نوم اسلامي جمهوریت پاکستان وي بیا به لیکلي چې قرآن او سنت په سپریم لا وي پاکستان کې بیا به لیکلي چې کوم قانون د قرآن او سنت خلاف وي او ختمي او د قرآن او سنت مطابق پکېږي دې لپاره زموږ جماعت نور علما نور جماعتونه ټول دې لپاره مهنت کوي خو اشاعت او توحید او سنت هغه بالکل 100% دې ته اوسګار دي له کار ویلې نور د قرآن او سنت نور خلک انکار نه کوي نه دي دینی جماعتونه کوي نه دنیایي دیو جن زموږ د میشن چي دي او نو دا ټول لپاره ټول مسلمانان ټول د نبی اسلام امتیان لپاره دي
کانه سنلے کې پیپل له کار پاتای کی او زمونږه دعوت عام دی ټول زمونږ رونه دي ټول مسلمانان دي اله دنیا یو کار د څوک د دنیا یو کار کوي څوک بل کوي خو قران او سنت د ټولو په شریک رامیشن دي او زمونږه جماعت سره چې په کومه علاقه کې څوک تعاون کوي چې هغه پاتای سره نو په علاقه کې آی سره بیا تعاون کوي ته بیا وټونه ور کوي چې څوک د قران او سنت خلاف کوي ته بیا نه ور کوي چې څوک تعاون کوي نو یې سره تعاون کوي ټول زمونږ رونه ټول مسلمانان دي زمونږ دعوت دا نېشنل نه پارم دی پیپل نه پارم دی جمعیت نه پارم جماعت اسلامي لپاره ټول مسلمانان دي ټول دا میشن دی او قران او سنت ټول د نبی اسلام امتیان دي دا میشن عام دی هغه کې ان شاء الله په دې اجتماع کې به د قران او سنت بیان کیږي او سونو بیانونه به ان شاء الله د دعا درخواست ته چې دعاګانې کوي چې الله پاک د اجتماع په خیر سره وکړي د قران او سنت بیانونه وي په دې ملک دی الله شرکیات د درګونه ختم کړي نبی رسول الله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لګل چې دا درګه ذل خلیفہ او درګه وې دوران کا اوران کو چرال وته دعا وکا د شرک دا اړې دا دی الله ختم کی الله دی توحید او سنت پر ملک عام کی الله دی امن راولي نبی اسلام فرمایي صدقون فتن اخر زمانہ کې فتنه عام شي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ته تاسو کې علاج به شي وی علاج به قران دا هر څه علاج دی داری بیماری علاج دی روحانی بدنی نو دا اجتماع چې دا عام دا ټول جماعتونو ته ټول مسلمانانو مؤمنان ته په دې کې ټول شرکت کوي دا هر جماعت نمائندگان ملګری پکې وي دا عام اجتماع ده په دې کې به قران او سنت بیانونه وي دا قران او سنت خدمت هر یو سره کوي هر یو عالم کوي د خپل وس طاقت مناسب وي چې چا څومره طاقت وي کا انفرادي وي کا جماعتي وي زموږ جماعت اشاعت توحید و سنت دای بانی زموږ شیخ العرب والعجم شیخ القران والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقدو هغه بانی وو هغه تکلیفونه تیر کړی دي او په دې کې پی کې او داغی نرسو داغی فرزین دی ارجمن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاہری دامت برکاتو اللہ دے تیترمر کا تو قرآن و سنت خدمت تو اخلی قرآن و سنت خدمت کئی ځان لخبل روزگارو نه کئی تجارتو نه کئی و دین باندې پیسے لگئی او سوکم چې دین کار کئی جاگا ارسو کی دا ارز ما سره تعلق ساتی چې قرآن و سنت خدمت کئی دا اللہ رپاره کئی اللہ دے دنیا و آخرت کی بدلی ورکی دا ټول مؤمنان مسلمانان ته دعوت عام دی چې ټول باندې کې شرکت وکړي کاته څوک تشریف نشي وړي عذرونه دي نو خو نعمتونه الله راو کړي بیا دا نعمت څوک صحیح استعمالي څوک غلط لکه انسان بدن دی نو دا صحیح استعماليږي او غلط می استعماليږي مال دولت الله در کی صحیح می استعمالول شي غلطی می استعمالول قرآن کې ته دینار وایي دینار ذکر لئن دین و نار دیکھیں دینم دے اورم دے ساخو خدا دین تی جوڑے کور تی جوڑے دا سیدہ موبائل دے دینا خلقار مشکیش و غلطم علماء طلباء دیندار خلق ای پی دا قرآن تلاوتون اوری درسون اوری ترجمه اوری او دنیا داری دنیا دا پر استعمال کاروباری خلق تینا دا کاروبار فائدہ اخلی پاغی دا پر استعمالی نو دا یو نعمت ته بیا سو پلینی چې بیا خپل زینو کې ان شاء الله په نیټ باندې نشر کیږي په فیسبوک باندې نشر کیږي نو بیا خپل کورونو کې اورېدې خپل زینو کې اورېدې شي او چې چاوره ډېره فائدہ به وي ځکه خالص د الله د رضا لپاره بیانونه دي قران او سنت بیانونه دي زموږ دعا ده چې الله پاک زموږ دا کله په قران او سنت رڼا کې بده کې اتفاق او اتحاد راولي دا ذلہ دا صوبہ دا پاکستان او ټول دنیا کې څومره مؤمنان مسلمانان دي یا الله په قران ناغون کې چې الله څنګه حکم کوي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا په قران ناغون شي دا وسیو د دین دشمنانو يهود او نصارا ته یو شي الله پاک دې زموږ عمل په قران او سنت باندې رڼا کې آخر کې بیا ټول مؤمنان مسلمانان ته د اجتماع دعوت ته کہ سلو رضی بھئی جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار 23, 24, 25, 26 اکتوبر
2025 دا درشتما اجتماع بوي دا دعا کوي چې الله پاک دا هر لحاظ سره په خیر خیرت سره اختتام ته ورسوي په خیر خیرت سره چې څوک پکې شمولیت کوي چې الله په خیر ورسوي په خیر باندې خپل کورونو ته بوزي او الله پاک دې دا اجتماع په خپل دربار کې قبول او منظور کړي او بیا دې د ټول امت لپاره د نجات ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د درس په یو سورې زمون قاری سے بدرس کوي جون کې انتظامات زیات دي نو البته ان شاء الله بیا ډیر کېدل غواړي انتظامات او کارونو ته نو دلته به سورې قاری سے به زمون درس کوي ان شاء الله او بیا اخر کې هغه سورې خو بیا ټول التکیزیه زیری کوي دا به دو درې ورځې به ان شاء الله درس چټي وي نو دعاګانې کوي چې الله پاک دا اجتماع په خیر سره سر تورسه او د ټول امت لپاره الله د نجات ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین